محترم بعض اعمال داسې دي چې د وفات نه وروسته هم بنده ته د هغې ثواب رسي لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي اذا مات الانسان کله چې انسان وفات شي انقطع عنه عمله الا من ثلاثه نو د عمل سلسله ختم شي قطع شي لیکن د دریو عملو ثواب د مرګ نه وروسته هم جاري وي الا من صدقه جاريه ایږي او صدقه جاریه لکه جمعه جوړول مدرسه جوړول لار جوړول کوه مستل داسې عمل چې د انسان د وفات نفس وروسته هم دغې فایده انسانانو سره او علم ينتفع به دویم نمبر نفع ورکوونکی علم چې په دې کې شاګردانو ته درس او علمي تصنیفات هم شامل دي او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له دریم نمبر نیک اولاد دې چې د لپاره خیر دعا کوي بل حدیث مبارک کی تفصیل ذکر دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سبعۃ یجری اجرها للعبد بعد موته وهو فی قبره هو سزنا داسی دی وشیان داسی دی چې دا غي ثواب انسان ته د مر نفس مرسي علام کې دا سړی په خبر کې وي په دې کې اول هغه کس دی چې بل علم خودلې وي او دا سلسله هم داسې په مخ کې جاری وي من علم علما او اجر او حفر بيرا او حفر بيرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته دیم هغه کس دی چې نیټ جاری کوي نیری کنسته وي دریم هغه کس چې کوهی کنسته وي او د دې نه خلک مخسکی سلورم هغه کس دی چې اونۍ کړی وي او دا غې نه خلک می وخوي پنځم هغه کس دی چې جماعت جوړ کړی وي هغه کې خلک عبادت کوي شپږم هغه کس دی چې قرآن مجید په میراث کې پرېښوي او هغې کې خلک تلاوت کوي اووم هغه کس دی چې داسې نیک اولاد یې پرېښي وي چې د ده د مرګ نه وروستو د ده دپاره استغفار وایي او دپسې دعاګانې کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي کله چې تاسو قبرستان ته لاړ شئ هلته سورة فاتحه قل هو الله احد سورة احد کله چې تاسو قبر ته لاړ شئ هلته سورة فاتحه سورة اخلاص قل هو الله احد او موعظتین وایي او د هغې ثواب قبرستان والو ته بخئ ځکه چې دا ثواب دوی ته رسېږي حضرت حماد مکی رحمه الله خپله یوه واقعه بیانوي چې یوه شپه زه د مکې معظمې او قبرستان ته لاړم هلته خوب راغی وده شوم ناڅاپه مې په خوب کې ولیده چې څمړې ټول راجمع شوي او خلقه یې جوړه کړې ده ما ورته ویل آیا دا قیامت قایم شوی چې تاسو ټول د قبرونو نه راوتلي او ویې ویل نه قیامت قایم نه دی خو زموږ یو اسلامي رول قل هو الله احد صورت ویلی دی او د هغې ثواب یې مونږ قبرستان والو ته رابخلی دی نو مونږ د یو کال نه دلته ناستي وو د هغه یو قل هو الله احد ثواب په خپل منځ کې تقسیموو یو عالم لیکلی چې یو کس په خوب کې قبرستان ولیدو چې د قبرونو نه مړي بهر راوځي او څه څیز راټولوي خو په دوی کې یو کس یو طرف ته د غم ناز دی هېڅ شی نه راټولوي زه ډېر په تعجب کې شوم چې دا خلک څه شي راټولوي او دا یو کس څه داسې بېغمه خوشحاله ناز دی زه ورته ورغلم او د دوی دغې کس نه مې پوښتنه وکړه دا خلک څه شی راټولوي هغه راته ویل که مسلمان چې استغفار وایي تلاوت کوي یا بل عبادت وکړي
او داغه ثواب دی مفسر او بخي دوی ته هغه ثوابونه را رسي او دوی هغه ثوابونه را ټولي ما ورنبي پوښتنه وکړه چې ته خو د دې ملګری یې تولد مراد پیغام ناس دي هغه راته ویل زما یو زید هغه د قران مجید تلاوت فرمایي هغه ویل زما یو زید چې هغه د قران مجید ډېر تلاوت کوي او داغه ثواب ما تر بخي هغه زما د فار کافي دي ما ورنه پوښتنه وکړه هغه په کوم ځای کې دي هغه راته ویل په پلان کې خار کې تجارت کوي کله چې ز سحر د خوب نه را فاسد موازه تلاړم ما هلته ځوان ولیدو چې دکانداري کولا او شونډې خوځېدې ما دې پوښتنه وکړه ځوانا دا شونډې دې څنګه خوځي هغه راته ویل ما پلار فاشه زه د قران مجید تلاوت کوم دې ثواب ساغه دا پلار پسې بخم هغه وخت بس ما بیا هغه شان ولیدو چې دا مړ د قبر نه راوته او څه شي ځان لري او عجيبه دعوا چې په دې ځل هغه سره هم د دین نور سره یو څه هغه شیان باندې کوم چې اول پیغام ناس کله چې د خوب نه بیدار شوم نو حیران شوم چې په دې ځل هغه سره هم د نور غوندې هغه څه را باندې زه د ځوان په تلاش کې وم چې دا معلومات مې وکړو کله چې دا دکان ته ورغلم د خلکو نه پوښتنه وکړه نو غیرات ویل چې څو ورځې وشوې چې هغه ځوان وفات شوی زه پوه شوم چې اوس د هغه د پلار پسې د تلاوت ثواب بخلو